نن زموږ ټاپک دی 10 کورس کې او 10 کورس باندې موږ سٹارټ کوو نیو کلاس دی ان شاء الله چې کوشش وکړو چې ټول ټاپک وایز ټول ویډیوز جوړ کړو او تاسو ته اپلوډ کړو تاسو په نمبر یو ویډیوز ګورئ او تاسو ټول کنسپټ کلیر شي نو سٹارټ اخلو فرست ټاپک نه او د 10 کورس فرست چپټر نه نو فرست چپټر چې کوم دی موږ سره دی د هغې نوم دی سمپل هارمونیک موشن یعنی سمپل harmonic motion simple harmonic motion چپټر نوم دی او په دې چپټر کې موږ مختلف ټاپک ډسکس کوو فرست ټاپک په دې کې چې کوم دی هغه دی oscillation چونکه چپټر نیم کې دا لفظ موشن راغلی دی نو موشن مطلب دا دی change in position یعنی whenever a body change its position with respect to its surrounding the body is said to be motion نو دنه دا پته لګي چې سمپل هارمونیک موشن دا چپټر دی چې پای کې موږ د باډي موشن ډسکس کوو نو موشن کې یو ټاپک په سمپل هارمونیک موشنز کې فرست ټاپک چې کوم دی هغه دی اوسیلیشن نو فرست موږ اوسیلیشن باندې لګزام پویو 9 کې موږ موشن ویلو او موږ چې موشن موږ سره درې ټایپس دي یو کې موږ وی چې ټرانسلیټری موشن دی بل کې موږ وی چې وایبریټری موشن دی او بل کې موږ وی روټیټری موشن دی نو ټرانسلیټری موشن او روټیټری موشن د 10 کورس نه فلحال لري کوي چې کوم اگزامپل کوم ځکه په کار راځي نو تاسو ته حالت کې ایکسپلین کوم دلته کې موږ صرف خبره کوو د وایبریټری موشن وایبریټری موشن داسې موشن دی د باډي چاہے کہ باڈی موشن پرفارم کوي د خپل مین پوزیشن نه مخکې او وروسته یعنی ټو اینڈ فرو موشن یعنی ټو اینڈ فرو موشن اف ا باڈی از کالډ وایبریټری موشن دا موږ نن کې ویلې مو د ایگزامپل کې موږ سره پینډولم ستار وایرو په دې کې موږ دا ستار وایر شو یا پینډولم شو موږ دا چې کوم دی دا ټو اینڈ فرو موشن کوي دې موشن ته موږ وایبریټری موشن صحیح شو نو دلته کې وایبریټری په ځای باندې دی لفظ استعمال کړی oscillation یا موږ سره وایبریشن راځي او یا چې کوم دی oscillation راځي نو وایبریشن کوم سره د وایبریټری موشن خبره کوو نو موږ وایبریشن ډسکشن کوو او که چېرې oscillatory موشن خبره کوو نو الته oscillation ډسکس کوو دواړو یو شان دي تقریبا خو دې کې سلایټلی معمولی شان فرق دی دا سلایټلی فرق معمولی شان فرق مونږ ایکسپلین کوو چې مونږ په دې کې ډیفرنس وکړو چیرې oscillatory موشن کوم یو دی او وایبریټری موشن کوم یو دی چې دا مونږ ایکسپلین کوو نو کوم نه څوک تاسو کوي چې oscillatory موشن کوم یو دی یا وایبریټری موشن کوم یو دی او مونږ وته دوه یو شان دي نو لکه نه لګي چې مونږ وته لغون دي دا غي ډیفینیشن بیس باندې دا غي په پوینټس باندې مونږ هغه ایکسپلین کولای شو نو دا ډېر راخي نو زه تاسو ته لږ ته ایکسپلین کوم یو څو پوینټس در کوم چې په هغې باندې موږ وایبریټري موشن او oscillatory موشن یا وایبریشن او oscillation کې به فرق کولی شو فرست موږ سره یو پوینټ د ډیفینیشن بیس باندې کوو په دې کې چې موږ ډیفینیشن کوو په oscillation کې موږ وایو ټو اینڈ فرو موشن of a body is known as oscillatory motion او دلته موږ وایو ټو اینڈ فرو موشن ټو اینڈ فرو موشن of a body is called vibratory motion اوس موشن خو موږ ټو اینڈ فرو پیژنو دام ټو اینڈ فرو دی او دام ټو اینڈ فرو دی دې کې موږ oscillation ډیفاین کوو او دلته کې موږ وایبریشن ډیفاین کوو چې موشن خو ټو اینڈ فرو دی خو what is oscillation and what is vibration دا موشن خو oscillatory موشن دی او دلته کې دا موشن چې کوم دی وایبریټری موشن دی فار ایگزامپل زیو پینډولم اخلم او پینډولم دا مین پوزیشن دی او دلته دا ډسپلیس کوم دلته راولم ایکسټریم پوزیشن ته او ایکسټریم پوزیشن ا ته مو راوستو اپلایډ فورس په لګولو او دا مو د او نه ا ته راوستو چې کله دا اپ ته مو دروسولو او ا نه مو دا ریلیز کو یعنی اپلایډ فورس مو ته ریموو کو نو دا روان شو ټوورډز دی مین پوزیشن نو په دې پوینټ دا ودرېږي نه ډیو ټو انرشیا
او دې مخکې لاړ شي دې پوزیشن ته او دلته کې ورسي نو په دې پوینټ باندې هم دا باډي میکسیمم ډسپلیسمنت ته ورسېده دا یو میکسیمم ډسپلیسمنت دی او دا بل میکسیمم ډسپلیسمنت دی نو په دې پوینټ هم دې میکسیمم ډسپلیسمنت ته ورسېده خو دلته کې هم دا باډي ودرېږي نه ډیو ټو ګریویټیشنل پوټیشنل انرژي دا واپس روان شي او دې پوینټ راشي او دلته اگین ودرېږي انرشیا د وجنه واپس ایت راشي نو دې طریقې سره د یو باډي دلته شروع شو داسې رااله او بیا شروع شو داسې رااله یعنی یو باډي دا شروع شو د خوراله بیا داسې رااله نو د یو راوند کمپلیټ کو د ون کمپلیټ راوند دا ون کمپلیټ راوند دا is called oscillation کچره oscillation خبره کوم اور کچره vibration خبره کوم نو یو کمپلیټ راوند ته مونږ ویل شو vibration نو کا oscillation یو کا vibration خدای ډیفینیشن موږ داسې کوو چې one complete round this is complete round one complete round of oscillator or vibrator is called vibration یعنی one complete round of oscillator هغه پاړي چې هغه oscillation کې مونږ کنسیډر کړی وي نغه ته oscillator وایي یا هغه باډي چې کوم oscillatory motion پرفارم کوي is known as oscillator اور دا شان چې کوم باډي وایبریټری موشن پرفارم کوي نغه ته مونږ وایو وایبریټر نو یو کمپلیټ راوند کا oscillator کمپلیټ کوي نغه ته مونږ وایو ون oscillation او که یو کمپلیټ راوند یو وایبریټر کمپلیټ کوي نغه ته مونږ وایو څه شي وایبریشن دی پر کلیر دی ها اوس مخکې ګورو اوس دا لږه خبره به ایکسپلین شي او مونږ فرق بیا کول شو چې وایبریشن او oscillation کې څه فرق دی یو خو ډیفینیشن دوه سیم دی دویم دا فرق دی چې په oscillations کې باډي چې کوم دی خپل ځان ریپیټ کوي after equal interval of time یعنی په oscillations کې به یو باډي خپل ځان ریپیټ کوي after equal interval of time اور په vibrations کې به not repeat itself after specific time بعد با دې ځان نه ریپیټ کوي یو فرق په پکې دا شو یعنی وایبریشن او oscillation کې یو فرق دا شو یا وایبریټری موشن او oscillatory موشن کې یو فرق دا شو چې دې کې به دا باډي خپل ځان یو ایکوال انټرول بعد ریپیټ کوي اور دې کې به دا باډي چې کوم دی خپل ځان ایکوال انټرول نه پس په ځان نه ریپیټ کوي یو پوینټ دویم پوینټ دا دی چې په oscillations کې په باډي فریکوینسي چې کومه frequency چې کومه دا به high وي سوري په oscillation کې به دا باډي frequency low وي اور په vibration کې به دی frequency high وي دا به frequency high وي یعنی یو فرق دا شو چې په oscillation کې به دا باډي خپل ځان equal interval نه بعد ریپیټ کوي او دویم فرق دا شو چې د فریکوینسي به هاي وي او د وایبریشن کې په خپل ځان د باډي نه ریپیټ کوي ایکوال انټرول نه بعد او د فریکوینسي به هاي وي د فریکوینسي لپاره لږه د فریکوینسي ایکسپلینیشن کوم چې فریکوینسي څه شي دی مونږه وایبریشن او پیژندو چې واټ از وایبریشن ما تاسو ته وی چې کمپلیټ راوند ټریپ is called vibration ته ما ډایګرام وخت جوړ کو او تاسو ته کلیر کو چې complete round trip is known as vibration اوس number of vibration in 1 second
Number of vibration in 1 second is called frequency. यानी number of vibration in 1 second د چې کومه ده دا به کم وي او number of vibration in 1 second د دې به high وي. نو دې وجه موږ وایو چې frequency به د دې باډي چې کومه ده low وي او د دې باډي به زیاته وي او frequency به تاسو وایي چې number of vibration دي یعنی راوند ټریپ یو راوند ټریپ ته موږ یو وایبریشن وایو نو دی به څومره وایبریشن په یو سیکنډ کې کوي دا وایبریټر به څومره وایبریشن په یو سیکنډ کې کوي او د اسلیټر به څومره وایبریشن په یو سیکنډ کې کوي. دا چې موږ ډسکس کوو نو موږ وایو چې اسلیشن کې به د باډي فریکوینسي لو وي او په وایبریشن کې به د باډي فریکوینسي هاي وي یعنی دلته به ریپیټیشن په یو سیکنډ کې د وایبریشن زیات وي نمبر اف وایبریشن به په یو سیکنډ کې زیات وي او دلته په نمبر اف وایبریشن په یو سیکنډ کې کم وي. نو دی وجه نه فریکوینسي د لو شو او د فریکوینسي هاي شو. فریکوینسي ما ډیفاین کا چې نمبر اف وایبریشن ان 1 سیکنډ چې په 1 سیکنډ کې څومره وایبریشن کیږي ایته مو وایو فریکوینسي. د فریکوینسي یونټ چې کوم دی هغه د هرتز. فریکوینسي یونټ څه دی هرتز یعنی د کله چې میجرمنټ مونږ کوو نو مونږ کوم سټانډرډ یونټ چې اخلو به هرتز وي. خبل یو خبره پکې ده چې امپلیټیوډ باندې امپلیټیوډ به د اسلیشن چې کوم دی دا کانسټنټ دی. په اسلیشن کې به د باډي امپلیټیوډ چې کوم دی به کانسټنټ وي وایل په وایبریشن کې امپلیټیوډ چې کوم دی دا به ډیکریز کیږي دا به ډیکریزینګ یعنی په اسلیشن کې به د باډي امپلیټیوډ کانسټنټ وي او په وایبریشن کې به د باډي امپلیټیوډ کمیږي. اوس امپلیټیوډ پیژندلو لپاره دا ډایګرام ته په غور وګورئ. This is what? This is a simple pendulum. When we displace this pendulum from its mean position to extreme position A by applying a force, when we remove the applied force and release the pendulum, the body will move towards O and then towards the A prime. This complete round trip from A to O to A prime and then from A prime to O and then to A is known as vibration. One vibration or one round trip. अब इसमें एम्पलीट्यूड पदे की एम्पलीट्यूड बसी हुई पदे के बाद एम्पलीट्यूड से भी the vibrating body खपल mean position डालें the mean position ना maximum displacement the maximum displacement थे यानी the body दी पूरे maximum रहती शी यो तरफ था और दी पूरे देबल तरफ रहती शी the maximum displacement था the vibrating body on either side is known as amplitude. यानी द मेन पोजीशन ना द बॉडी राइट प्लस मोर मैक्सिमम प्लीशी और द बॉडी लेफ्ट प्लस मोर मैक्सिमम प्लीशी नो पकम साइड हम चीवी खो चिकम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नी दाबा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चिकम दे दाव मुक्स रसीवी एम्पलीट्यूड नो मुंग वेरी शो च व्हाट इज एम्पलीट्यूड नो एम्पलीट्यूड बम दस डिफाइन को चेरा इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट on either side of vibrating body or oscillator. दे पूरा क्लियर शो उस मुंग तब पता लगे कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन की फर्क शता और कनिष्ठा बिया लोगों ते दोहरावा में ला खबर ज़हन की ना हुई कम टॉपिक से मुंग को दा दोबारा दोहरावा में दे पारा कि मुंग चैप्टर खत्म हो और चैप्टर एंड की मुंग यो क्लास दा से अलू चाहे किसी तब उसने को मा और तासु लागे जवाबुना माता क्विकली रागा वही दागे मतलब बदाई कि तासु दा चैप्टर इज़दा को और कचरे से एंड के तब उसने को द चैप्टर एंड के और तासु माता जवाबुना नशिरा कोले पर 10 जवाबुनो के तासु माता 7 जवाबुना नशिरा कोले नो पदे चैप्टर तासु पोशी हुई नहीं बिया नो कोशिश पर स्टार्ट ना से को कि मुंग दास तरीके से दा पढ़ाओ को कि मुंग चैप्टर खत्म हो कि मुंग दा चैप्टर के एंड के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हुई कि पट्टन के मुंगता ऑलरेडी आई की 7 6 8 पखपल राजी बगैर दरठेना दाले को दोहराओ सवा अवेलेबल टॉपिक को व्हाट इज ऑसिलेशन ऑसिलेशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी और ऑफ ऑसिलेटर इज नोन एज ऑसिलेशन the oscillatory motion is to and fro motion and vibratory motion is also defined as to and fro motion. The complete round trip
of oscillatory motion is known as oscillation, and a complete round trip of vibratory motion is known as vibration. बल फर्क दारे चे in oscillatory motion the oscillator repeat itself after equal interval of time. यानी in oscillatory motion your body बखपल जान repeat कई itself after equal interval of time, and in vibratory motion or vibration not repeat itself after equal interval, after specific time, after equal interval of time. पदी के बाद टाइम बदलेगी बल फर्क पदी के फ्रीक्वेंसी द बॉडी बच कम दे अगर लो हुई ऑसिलेशंस के जिक्र देख पल जान इक्वल इंटरवल बाद रिपीट कई अदब वाइब्रेशन चिकम दे अगबा स्पेसिफिक वी और दुल तो फ्रीक्वेंसी हायर हुई अदब फ्रीक्वेंसी बा हायर हुई बल द एम्पलीट्यूड चिकम दे द ऑसिलेशन द ब कांस्टेंट पद वो फर्क नाराजी और द एम्पलीट्यूड चिकम दे द ब रो कमीगी द ब रो कमीगी टाइम सरासरा और दूसरे खबर बल में शुआ चिकल एम्पलीट्यूड टाइम सरासरा कमीगी तो दे तम वायो डैम्पिंग ऑसिलेशन यानी डैम्पिंग ऑसिलेशन यानी डैम्पिंग ऑसिलेशन आगे तो हुई चाहे कि द बॉडी एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली रो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज की द टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम इज नोन एज damping oscillation. Da ba makhki wayu the topic pel rawan di. Di pura clear di inshallah next topic pa sabako.